دې برباد شو، کاروبار دې برباد شو، بچی دې په لاسو کې مړ شو، پلار دې په لاسو کې مړ شو، مور دې په لاسو کې مړه شوه، کاروبار دې برباد شو، بیماری در باندې راله، مصیبت در باندې راغی، درد در باندې راغی، تکلیف در باندې راغی او په دا کې د ایمان قائم ایمانو دائم ایمانو. نو قرآن کې زما رب تذکره وکړه چې وبشر الصابرین، اے محمده زما دې مؤمنانو ته دې بندګانو ته وبشر الصابرین، گویا د جنت زیری ورکړه دې خلکو ته. زما مختلف قسم حالتونه دنیا کې تا باندې راځي، حالتونه به بدلیږي لیکن ستا په ایمان کې به تبدیل او ابدال نه راځي. ستا ایمان به یو ایمانی، هغه ایمان به کوم چې د صحابو ایمانو. زندگی به در باندې تیریږي، دا زندگی به تا باندې په ناره کې تیریږي. قرآن کې الله فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله وی تا باندې امتحانات براولم، زندگی به بدلیږي، تا باندې به زه ازمایش کوم دنیا کې. من الخوف د دشمن یربی او الجوع یا به در باندې لوږه راځي، ونقص من الاموال مال به دې غر کېږي، غریبي به در باندې راځي، والانفس انسان به مړ کېږي، پلار به دې مړ کېږي، بچې به دې په لاسو کې مړ شي، والثمرات باغونه به دې بربادېږي، کاروبار به دې غر کېږي. الله فرمایي که په دا حالت کې تا ایمان برقرار وساته، ما وی زندگی په هر حالت کې تیریږي، زندگی په هر حالت کې تیریږي، خو زندگی هغه زندگی ده چې هغه په اعمال صالحو کې تیر شي. یو فقیرو وای د یخنۍ موسم، دا فقیر ډیره یخني شو و صادر ایسه مو سره نو چې ځان د یخنۍ نه بچ کی. نو یو نانبایي دکان د شپې بند کړ، د نانبایانو دا فرش شینو دا لږ ګرمي په د یخنۍ کې ځکه اور پې بل شوي. نو دې راغې په دغه فرش باندې سملاسته. اوس یو بادشاه د مخامخ د بادشاه حویلي ده، بادشاه هسې وکتل ماښامي کې راووته چې ویې کتل یو فقیر دی او د نانبایي په دغه باندې بربڼ ملاستې د یخنۍ په موسم کې، جسم باندې کپړه نشته، صرف دومره کپړه ده چې عورت یې پټ کړی دی او دا جسم په دا فرش پسې مږي را مږي، یخني شوې وه او هغه فرش ګرم و. په دا حالت کې بس دی اوده شوی دی. د بادشاه ورته خیال و ډېر چې دا دې څنګه وخت تېروې، د دم زندگی ده په دم وخت تېرېږي. ما وویل زندگی تېرېږي، ښه زندگی په هر حالت کې تېرېږي، په چا باندې په ډبل بیډ کې تېرېږي، چا باندې په ځمکه تېرېږي، چا باندې په کټونو کې تېرېږي، چا باندې هلکه بغیر چت نه تېرېږي، زندگی تېرېږي. ما وویل خو زندگی هغه ده چې په اعمال صالحو کې گویا چې دا صرف شي، دا زندگی ده، ورنه زندگی نه ده. ما وویل درندگی ده. وی بادشاه چې صبحی شو اواز یې وکړ چې دا کوم فقیر چې دغلته بیګار غړېده د نانبایي په دا ګرم فرش باندې دی ما ته حاضر کې جي حاضر کې. وی فقیر یې ونیو د لاسونه، بادشاه زور پکې جي چې کله انسان سره حکومت راشي دی بیا هر جایز او ناجایز کار کولی شي، دی بیا هر جایز او ناجایز کار کولی شي. دی خلک جیل تم دننه کولی شي او د جیل نه بار کولی شي. اجمله دی خلک جیل تم دننه کولی شي او د جیل نه بار کولی شي. د سره پاور دی، د سره حکومت او مملکت دی، د ده په دا رعایه باندې دا ټایم کې زور چلیږي. اوس دا زور الله ورکړی دی. الله وایي دا زور راته ورات اغوستیم شم او دا زور چې ما څه دپاره درکړی دی نو که په څه کې د صرف کړ نو خو بهترینه زندگی ده، او که نه په بدو کارونو کې د صرف کړو نو الله وایي بد انجام بدي، بد انجام بدي. اوس و چې فقیر حاضر که اوس ته یو فقیر او د یو بادشاه مکالمه ده. فقیر بادشاه ته د بادشاه په دربار کې ودرېد، بادشاه ترې نه تپوس کوي بیګا دې څه کوله، بیګا دې څه کوله چې د نمبایي په دا دغه باندې رغړېدې او بیا داسې بېغمه اوده شوې، شپه دې څنګه تېره شوه؟ هغه ورته حضرت بادشاه ته وایي حضرت وایي یو د شپې دوه درې حصې دي. اوله شپه چې دا زما ستا د شپې د حصې نه افضله تېره شوه، اوله حصه دا زما او ستا د شپې نه افضله تېره شوه، او نمبر دو حصه دا زما ستا د شپې حصه یو شان تېره شوه. بادشاه ورته حیران دی، وایي لیونی شوي
مزغو کې د ډش شوی دی. زه خو د ریخمو په بستره باندې پروت یم، ما ته خو سهولیات دي، نوکران راته ولاړ دي. د ریخمو په بستره راته د ګلابونو پاڼې پرتې دي. زما خو ځان له لیټ هر قسم روشنایي راته لګېدلې دي. ما ته غلامان او چاکران ولاړ دي چې مې سترګې وغړېدې نو ما ته پیونه کوچونه سوچه غوړي وو. استاد مانه څنګه بهترینه شپه تېره شوه؟ توجه غواړم. دی ورته حضرت بهترینه تېره شوه. څنګه تېره شوه؟ حضرت 2 مرحلې په انسان راځي. انسان چې اوده کېږي 2 مرحلې راځي. توجه غواړم ستاسو. لومبۍ مرحله انسان له خوب نه ورځي نو ډډې پټړې اوړي. نو دغه مرحله په مام راله او په تام راله. دغه مرحله په تام راله او په مام راله. نو زما دغه مرحله دغه حالت د خوب ستانه افضل تیر شوی دی. ځکه ما د خدای په یاد کې تیر کړ. ما الله الله کول، ما الله یاد کړ، ما خدای یاد کړ، د خدای ذکر مې وکړ. او ستا دغه شپه چې تا له خوب نه درته نو تا وینځو سره په لوبو کې تیر کړ، تا جینکو سره په لوبو کې تیر کړ. زما د شپې دغه حصه ستانه افضله وه. دا په زندګۍ کې افضله زندګي وه. او ستا دا چې دغه ټیم دا زندګي نه درندګي وه. نمبر 2 چې کله انسان له خوب ورشي نو دته پته نه لګېږي چې زه د ریخمو په بستره باندې پروت یم که نه په ډیران باندې پروت یم. نو زما دا شپه دا 2مه حصه د شپې ستا سره برابر تېره شوې ده. کومه شپه چې د الله په یاد کې تېره شوه دغه زندګي وه. او کومه چې ستا د جینکو سره په لوبو کې تېره شوه دا درندګي وه. نو زما شپه ستا نه ښه تېره شوه. زما محترم بادشاه حیران دی. بادشاه حیران شي چې خبره خو صحیح وکړه. خبره خو صحیح خبره ده چې زما دا شپه ابتدایي په لهو لغب کې تېره شوه، په زناګانو شرابونو کې تېره شوه. خوب چې نه راته نو ښځو سره مې لوبې کولې، شرابونو سره مې لوبې کولې. د ریخمو په بستره پروت وم، شپږ لس جینکۍ را سره په کټ ملاستې وې. خوب نه راته. ما په غفلت کې په زنا کې شرابخورۍ کې تېره کړه او تا د الله په یاد کې تېره کړه. وایي دې بادشاه چې دا واورېده چې ها زندگی دا زندگی ده چې تا باندې د نانبایي په پرش باندې م سبا شوه او ما باندې د ریخمو په بستره باندې م سبا شوه. یو شپه به داسې م راشي چې هغه شپه به قبري شپه وي، هغه به ته بادشاه یې او زه فقیر یم. دا شپه به په موتا باندې برابر تېرېږي. دا نشته چې ته مالدار نو الله به ستا په قبر کې د ریخمو انتظام کوي. دا نه چې تا سره مات دی نو الله به ستا په قبر کې رعایت کوي. نه، د خاورو په خټو کې به تم پروت او دغه د خاورو په لوټو کې به زم پروت. بادشاه توبه ویسته او الله تبارک وتعالی ته په دغه زمانه کې ولی الله جوړ کړ. زما محترم نو ما وی زندگی هغه زندگی ده چې د الله په بندګۍ کې تېره شي. زندگی هغه زندگی ده چې د الله په بندګۍ کې تېره شي. او که داسې نه وه د محمد رسول الله امتیانو تاسو ته که داسې نه وه نو ما نه جمله وره زه اکثر بار وایم چې دا زندگی نه، دا درندگی ده. دا زندگی نه درندگی ده. او بیا بندگی بویا بندگی به د الله بندگی د انسان نه د الله بندگی به. لکه د صحابه کرام ایمان وګوره. د صحابه کرامو ټول عمر دا زندگی وه چې هغوی به صرف 2 کارونه کول. 2 کارونه. دا کار به یې لومبی کو چې الله به په څه رضا کېږي. نمبر 2 پیغمبر به په څه باندې رضا کېږي. د دې 2 کې زندگی تېره شوې ده. सलाम